او څه 15-16 کروڑ هغه دي او 4 دغه دي. نو دا کم او بیش څه 46-47 کروڑ روپۍ زما په خیال انشاءالله العزیز جوړېږي. ستاسو دعا پکار ده. نو 32 لک روپۍ خو دومره غټ اماونټ نه دی. دا به په دغه کې موږ انشاءالله مینیج کوو او پیسې به انشاءالله هغې ته مختص شي. نو که د فنډینګ کیس اوسه پورې فنډینګ وي نو د پیسو نه به انشاءالله نه پاتې کېږي. نمبر 1. نمبر 2 خبره دې دا ده چې ګیس وفاقي او محکمه ده او د وفاق کار دی چې د چا حکومتي هغې به د ګیس کار کوي د بجلی او د ګیس په مرکز کې، او چا چې په صوبه کې حکومتي هغه به د نیرونو د سکولونو د هسپتالونو کار کوي. دا نه زما فنډ دی نه د بل چا فنډ دی، دا د وفاق او د صوبې فنډ دی او دا د عوامو حق دی او دا به انشاءالله دې ته راځي. بعضې خلک دا خبره کوي چې یاره علي محمد پرې ګنې سټې اخیستی. زه دې ملګرو ته دا وایم چې دا سټې خو به یو عدالت ورکوي که نه. نو که داسې چېرته یو کس د عدالت نه څه سټې راوړه چې یاره علي محمد په دې باندې سټې اخیستی، نو زما په خیال چې بیا په دې عهده باندې زما پاتې کېدل مناسب نه دي. ځکه چې دا خو داسې ده چې یو پلار رالګي او د خپلو بچو په مرۍ باندې زور کوي. موږ خو به کوشش دا کوو چې د خپلې علاقې کارونه تیز کړو، نه چې دا ودرو. ځکه که دا ودرېږي نو بعضې خلک د ګیس او د بجلۍ دا کارونه د ووټ دپاره کوي. نو هغه ووټ دې ملاړو که د الله د رضا دپاره کوي نو خلک به د خیرې کوي. نو داسې خو به یو سړی به لیونی وي نو چې هغه به خیرې هم ځان له رټوي او ووټ به هم ځان له خرابوي. انشاءالله د ګیس په کار باندې سټې مې هېڅ هم نشته. زه چیلنج ورکوم هغې خلکو له څوک چې د دروغو سیاست کوي الله دې هغې ته هدایت نصیب کړي. که داسې یوه سټې د یو عدالت نه هغې راوړه چې دا علي محمد عدالت ته تللی دی او په دې کار سټې راوړې ده. سټې خو به عدالت ورکوي او که نه چېرته دلته کې به د سبزۍ یا د فروټو په دوکان کې خو سټې نه میلاوېږي که سټې خو عدالت ورکوي. نو که سټې چا راوړه او ثابته کړه چې علي محمد په دې باندې سټې ورکړې ده، عدالت نه سټې راوړې ده، زه به د خپلې عهدې نه استعفا ورکوم. او دا نشي راوړې نو زه د هغې دپاره دا دعا کوم چې الله تعالی دې ته د رښتیا ویلو هغه توفیق ورکړي. او ما نه د قوم نه بیا معافي وغواړي چې موږ د سیاست لپاره دروغ وي. ځکه چې الله وایي چې لعنت الله علی الکاذبین. نو یو طرف ته خو الحمدلله د خپل ذاتي فنډ نه تقریبا 15 کروڑ یو چې 15 سره سرکار شي نو 30 کروڑ دغه شوي، 15-16 کروڑ د ادارې نور نو 45-46 دغه شوي او دغه 4 نور دي. دا خو څه کم د 45 نه واله تر 50 کروڑ روپو پورې فنډینګ د مرکز نه انشاءالله ستاسو د حلقې ته روان دی چې په تاریخ کې داسې شوي دي. داسې په کاغذونو کې به خلکو ډېرې منصوبې منظورې کړي چې ما دا وکړه ما دا وکړه. خبره دا ده چې ته په کاغذ کې منظور وکړې بیا ورته پیسې کېدې او راشي چې څو پورې یو سړي کور ته د ګیس میټر نه یې لګېږي د تیلې نه دی بل کړی. داسې بس خبرې دي. انشاءالله د لونخوړ دا ګیس هم موږ په هغه وخت کې په وزیر اعظم باندې کړو او دې ځل مو ته پیسې کېښودې. انشاءالله لونخوړ دې علاقه ټولو کې به ګیس هم کېږي. باقي خبره د بجلۍ راله، د بجلۍ ستاسو 100 ټرانسفارمر موږ منظور کړی دی. امید دا دی چې ډېر زیات ټایم پې ولګي نو 2 میاشتې دې ولګي یا 3 دې ولګي. خو دې ګرمۍ نه مخکې انشاءالله موسم بهاره پورې به امید دا دی چې ستاسو 100 ټرانسفارمر الله راکړي. دویم د دې علاقې د روډ ما د پرویز خټک صاحب روډ دی هغې منسټر دي لیاقت خټک صاحب د هغې نوم دی. د هغوی سره د پرویز خټک صاحب تفصیل باندې هم پوهیږم چې تاسو مطمئن شئ. د پرویز خټک صاحب سره که ما خبره کړې وه بیا لیاقت خټک صاحب سره خبره وشوه. مونږ کوشش دا کوو که ستاسو دعا را سره شامل حالي چې دا مخکې نه د دې کال دا ADP چې کومه را روانه ده انوال ډیولپمنټ چې کوم پلان مونږ کوشش کوو چې د خپل د سلو هغه روډ او ستاسو دا بچی چې کوم دی څو پورې د نیر محکمه ده چې هغه په نیر وکړو او دا باسې کوم CNW والا دی چې هغه په CNW والا وکړو. که ADP کې فرض که منظور نه شو نو بیا به زه د خپل چې کوم موږ کم فنډ میلاویږي د هغې نه به څه پیسې ږدم چې په دې باندې څه کار شروع شي. کوشش دا کوو که الله ته منظور وه چې بل کال دې روز کې دې خو راځو چې په دې کې په دې لاره کې څه پیشرفت الله شروع کړي. زما خو کار کوشش دی. زه دا نه یم چې دا مې دله منظور کړو دا به سبا په دې کار شروع شي. کار هغې چې دلته کې تارکول راشي او د پاسه په اسفالټ شروع شي نو هغې ته کار وایي. زما کوشش به دی زما ذمواري دا ده چې زه ستاسو لپاره منډه ووهم او کوشش وکړم او به زه کوم. درېیمه پکې یو خبره د دې ځای د رینیول راله چې په جون 2020 کې به 15 کاله د دې ځای پوره شي د دې اوقافو د ځمکې او د دې رینیول. نو هغې کې به تاسو ما له یو اپلیکیشن راکړئ چې هغه ما ته که تاسو بلې هفتې پورې راورسوو نو هغه به زه د اوقافو منسټر ته فورورډ کړو او کوشش به دا کوو چې د جون د دې ټایم پیریډ ختمېدو نه مخکې ستاسو د دې څه مخکې په دې کې منظوري راشي. هغې کې به بیا کیدای شي په دې کې څه خبره راشي چې موږ باندې هغې عین ممکن ده چې لږ شان ریټ سیوا کوي. ما ته نشته پته کیدای شي چې سیوا کوي په هغې کې به ورسره بیا څه ګفتګو هم کول غواړي
چې داسې یو ریټس موږ ته کېدی دي چې هغه موږ بیا نشو برداشت کولی. نو په هغې کې اول خو چې ورسره خبرې وشي نو بیا پته لګي چې ریټس هغې موږ له څه راکوي، خو په هغې کې به هم کوشش کوو چې هغې موږ له په دې کې ښه ریټس راکړي. د دې نه علاوه هم د دې علاقې لپاره که داسې څه پرابلمز یا مسلې راځي، زه خو په دې علاقې کې تقریبا په هفته کې کم از کم 2 ورځې خو زه یم. تاسو ریکارډ لږ چک کړئ د تېرو د دې حکومت 14 میاشتو چې په منسټرز کې کم یو وزیر داسې دی د مرکز خبره کوو چې هغه هره هفته په هغه خپل علاقه کې یو په غم خادو کې او په دې مسلو کې دلته هم داسې منسټران لیدلي دي چې هغې ووټ والي او زما په خیال چې بیا په کال کې یو ظلم نه ښکاري. الحمدلله چې په اسلام آباد کې څو پورې څه ډېر اهم اجلاس یا سني نو د جمعه خالي او د اتوار د جمعې نیمه ورځ او خالي او د اتوار زه په دې علاقه کې غم خادو کې مې اجره کې مې چې څه پرابلم وي که زه په اجره کې نه یم تاسو یو درخواست په اجره کې پرېږدئ په 2-3 ورځو کې دننه به تاسو سره زما رابطه کېږي. زه ستاسو ته همدغه درخواست کوم زموږ لپاره دعا کوئ او په دروغو باندې ځان دوکه کېدو ته مه ورکوئ. په مرکز کې مخکې د میا صاحب حکومت او د نواز شریف صاحب د مسلم لیگ نواز زه دې نه انکار نه کوم چې د هغوی په دور کې بعضې منصوبې شوې وې لکه اوس یو موټروې وه په دې هزاره کې یو موټروې وه د هغې منظوري شوې وه څه کار د هغې په دور کې وشو څه کار اوس چې دی د عمران خان په دې حکومت کې د څه پیسې یې کېښودې او یو 2 میاشتې مخکې چې کوم دی نو عمران خان د هغې افتتاح وکړه. نواز شریف خو اوس دا نه وایي چې د دې بنیاد ما ایښې اوس به افتتاحګانې زه کوم چې د چا حکومت یې هغې کار له ورځي او نه څوک په دې خبرو چاله ووټونه ورکوي. دا د یو سړي بیا د هغې وخت یو سوچ دی دا ترقیاتي کار د خلکو حق دی چې د هرې پارټۍ کس ما د خپلې پارټۍ ملګرو ته دا خاص یو ریکویسټ کړی دی بلکې ډایرکشن ورکړی چې چېرې په دې بنیاد باندې د چا کار پاتې نه کوي چېرې دا کس د مسلم لیگ نواز دی یا دا کس د نیشنل پارټۍ دی یا د پیپل پارټۍ دی. ذمهواري ده نه یو محله ټول د پی ټي آی کېدی شي او نه یو محله ټول د ان پي کېدی شي. په دې محله کې هر قسم خلک اوسي. زما په خیال چې کله د الیکشن ختم شي او د ریزلټ راشي د هغې نه پس سیاسي اختلاف د عوامو سره نه یې ساتل پکار. یو سړي ماله ووټ نه دی راکړی خو هغه د دې وطن باشنده دی او هغه هم هغومره ټیکس ورکوي څومره چې د پی ټي آی یو کارکون یا یو ووټر ورکوي. نو دا غلطې خبرې دي. ما یاد شي په 2012 کې چې کله الیکشن لا نه و شوی تېر اولنی الیکشن چې کله زه پکې پاس شوم مونږ د کوی برمول سایډ ته یو دعا له لاړو یو ملګري دعا وایه مبارکي وه چې د هغې حجرې ته ورغلو نو د حجرې نه داسې یو فرلنګ دې خوا لاره پخه وه یو فرلنګ اخوا لاره پخه وه د حجرې په مخ کې د هغې لار تلې وه نو داسې د هغې مین روډ نه لار راغلې وه یو فرلنګ پخه وه بیا د هغې د کور د حجرې مخې ته داسې یو فرلنګ کچه وه او مخکې بیا پخه وه. نو ما ورته ویل دا څه حساب دی ستاسو دا کچه لار خوښه ده که څه حساب دی. ما ته ویل چې دغه راله ان پي پخ کړې ده او دغه له جمعیت والا هغه ټایم ما په خیال حافظ صاحب ممبر و هلته لږ 13 الیکشن لا نه شوی زمونږ چونکې په کور باندې پی ټي آی جنډه ده د ان پي والا د خپل ان پي ورکر پورې پوخ کو او هغه نورو د خپل پورې پوخ کو زمونږ دغه شان کچه پاتې شو. لکه تاسو دې سیاست ته سوچ وکړئ چې زه په لار راځم او صرف خپل ورکر ته لار پخوم بیا نوره کچه پرېږدم زمونږ د عمران خان صاحب دا نه دي ښولي. نن به انشاءالله په دې کې موږ کار شروع کړو او ستاسو د دې ګیس چې کوم 3.2 میلیون روپیز د دې سروې راغلی وه په 2016 کې دا شوې ده 32 लाख रुपए राजी او 40 लाख रुपए राजी ارسم چې پر راضي ستاسو پیسې دې په تاسو بلګي زه به دې کې خپل لای فند ندی ته مختص کو ان شاء الله دا کار بوشي. باقي تاسو دعا پکار دي څه قسم مسلې تاسو حضرت محمد ته یا دې ملګرو ته وای ان شاء الله زه به دغه شان راځم بیا هم راځم او که داسې څه مسلې چې زمونږ په وس کې نه نو هغې کې به وزیر اعلی صاحب ته یا وزیر اعظم صاحب ته به درخواست هم کوو کوشش به دا کوو چې زمونږ دا 3.5 سال چې کم پاتې دي په دې کې دومره کار وشي چې کم از کم د ګیس زمونږ په علاقه کې د ګیس او د بجلی میجر کارونه ختم شي او په هغې کې دا تفریق ونه شي چې دا د کمې پارټۍ دی. زه به دا کوشش هم کوم چې دا اوس کم 40-45 کروڑ پورې ما په خیال دا پیسې برابرېږي انشاءالله چې دا مونږ په دې کال کې ولګوو چې په دې کې یو روپۍ لیپس نه شي چې بل کال لا چې مونږ نور فنډ راوړو ځکه چې دا پیسې بچ کول دا د قوم سره ښېګړه نه ده چې ګنې په دې کې مونږ پیسې بچ کړو دا چې څومره زر ولګي دومره د قوم ښېګړه ده چې دا څنګه ولګي مونږ به د نورو پیسې ډیمانډ بیا مرکز کې عمر ایوب صاحب ته عمران خان صاحب ته زه په خپله ریکویسټ په دې کې وکړم انشاءالله. ډېره مهرباني جي یو دعا به وکړو ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. مهرباني جي